بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قرآن مجید د دې ترجمه تفسیر او خلاصې د قرآن اصل خو یا چې حاصله شي د لپاره دا ویډیو ده دې کې به موږ چې کله قرآن شروع کو د دې آداب سره دي او دغه آداب خیال چې وساتلی شي نو هغه شی چې دی په ښه طریقې سره به عزت کولی شي که نه او بل د دې چې کومې قاعدې دي اسانې قاعدې دي چې یو عام سړی هم پرې پوهېدی شي قرآن آسان دی قرآن کې الله پاک ویلي دي 4 پیرې قسم یې خوړلی دی په تاکید سره چې دی لقب یې پیدا کړی دی سورة قمر کې 4 پیرې ویلي دي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قرآن آسان دی اوس نن چې دی تعارف کوم مختصر د قرآن چې دی د دې پوهول ضروري ده انشاءالله آینده ځل به تاسو ته آداب قاعدې اور بیا به دغه شان دی اعوذ بالله بسم الله سورة فاتحه به شروع کړو انشاءالله قرآن به سر ته رسوو مختصر به بیانو زیات ټیم به تاسو لکه نن سبا دور مصروف دی نو د دې مطابق کوشش کوو چې خلک لکه دا درس چې دی دې کې شرکت وکړي او خلکو ته زیاته فایده میلاوه شي نو تعارف قرآن باره کې یو څو خبرې قرآن چې دی د دې ذکول چې دی دا ضروري دي که نه دي ضروري نو قرآن کې سورة قصص آیت نمبر 85 کې راغلی دي ولک ان الذي فرض عليك القرآن د دې نه دا معلومیږي چې الله غ ذات دی دې کې وایي که نه چې قرآن ته باندې فرض کړی دی نو قرآن چې دی فرض دی د نورو اعمالو دپاره قرآن کې مونځ دپاره او روژې دپاره حکم راځي امر نو د هغه چې دی بیا د فرض شي که نه لکه واقیموا الصلاة واتوا الزکات نو حکم دی خو د قرآن دپاره فرض ټکی راغلی دی دا اسانه خبره هم ده چې مونځ د فرضیت کم دی نه معلومیږي د قرآن نه معلومیږي روژې فرضیت شو دا چې نور احکام دي نو قرآن په خپله څنګه فرض نه وي بل چې دی سورة نور آیت نمبر 1 کې دا خبره کوي سورة انزلناها وفرضناها دې کې دا پته لګي چې د دې احکام فرض دي نو چې قرآن نه یو سړی خبر نه وي معنی باندې نه پوهېږي نو صرف تلاوت کوي نو دا خو د الله د خبرو نشي خبرې دی بل چې کوم هغه حدیث کې راځي چې قبر کې 3 تپوسونه دي چې رب دې څوک دی من ربک ما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي باره کې څه وی نبي اسلام به ورته وښولی شي نو دا به وایي دا به جوابونه ورکړي ما دینو که دین دې څه دی نو حدیث داسې دی کم سړی چې جوابونه ورکړي هغه نه به څلورم تپوس وکړي تا دا جوابونه کم ځای کې زده کړي دا حدیث مکمل داسې دی نیمګړی نه دی بیانول پکار دا داسې دی دې کې بیا اخره کې څلورم تپوس یې وکړي هغه وایي چې دا ما قرآن کې زده کړي دي سورة ملک هم دغه دې تذکره شته دی ورته وویلی شي کم سړی چې جهنم ته الله لړه کوي تا له څوک راغلی و چا یارولی وې علم یاتکم نذیر تا ته څوک یارونکی راغلی و نو هغه ته بلا راغلی و قد جاءنا نذیر فکذبنا نو موږ هغه دروغجن کړی و موږ یې ځان نه لګیا دی نو قرآن چې دی د دې ذکول چې دی دا حدیث کې هم راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوره هغه دی چې قرآن زده کوي بل ته یې ښیي اور دې کې چا څوک چې قرآن نه زده کوي په سوچ و فکر سره تدبر سره نه وي الله قرآن کې د دې بد وایي لکه سورة نساء آیت نمبر 81 کې وایي افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا د منافقانو صفت بیانې چې دوی قرآن کې سوچ فکر نه کوي کدی پوهېدی دوی ته به دا پته لګېدلې وي منافقانو ته چې دا قرآن چې دی د الله طرف نه دی د بل چا طرف نه دی که دا د بل چا طرف نه وي د الله نه بغیر د غیر الله طرف نه وي نو دې کې به غلطیانې وي قرآن کې یو غلطي هم نشته دی چیلنج پیش شوی و تاسو یو صورت جوړ کړئ یو آیت جوړ کړئ ټول کتاب راوړئ چم نه دی حالانکې عرب وو د هغې ادب کې دومره مخکې وو شعر و شاعرۍ کې چې خبرې به یې په شعرونو باندې کولې ښځو به ښځې سره خبرې کولې لکه ښځې به ښځې سره خبره کوله نو په شعر باندې به کوله لکه سړي به چې کوله په سړي سره نو په شعر باندې دومره لکه مخکې وو خو د قرآن باندې صورت پیش نه کړلی شو نو قرآن چې دی دې کې ته غلطي هم نه شي روباسلی او بل دا دی چې د دې حفاظت الله کوي داسې کتاب دی چې الله په خپله آخري کتاب دی اوس دا کتاب چې دی د کل ضروري دي سورة حجر آیت نمبر 9 کې هم دا خبره کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اور که خلکو وایي چې موږ کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله
او منځونه کو وجونه کو جنت ته وځو خو دې بوزه خو لکه تیارو کې او هغه ځینې بیا واپس نشته که ګیر شوې نو بیا واپس نشته دی ځکه تیارو کې ځکه دا څه نه یم دا د الله په کتاب کې لیکلي دي سورۃ ابراهیم آیت نمبر 1 کې الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور پلانې آیت سورۃ ابراهیم تاسو ګورئ ای کوم دا لیکلي دي چې کتاب دې لپاره راغلی چې خلک تیارونه رڼا ته روزي خلق نو دې لپاره داسې آیتونه قرآن کې شته دی ان شاء الله سره به وضاحت وکړو ورسره چې ایمان والا خو په تیارو کې دي ایمان یې راوړی دی تیارو کې داسې آیتونه هم شته نو خبرو مقصد دا دی د قرآن چې دی یو نوم چې دی قرآن دی قرآن مطلب د لوستو کتاب الله لوستی و په فرشتو باندې جبریل امین ته لوستی دی څنګه د الله شان دی بیا فرشتې چې دی نبی اسلام ته بیا نبی اسلام صاحب کرامو بیا لکه اوسه پورې دا روان دی لکه نو قرآن چې دی دا یې کول ضروري دی قرآن چې نه وي نو ډېره بغیر سړی ګمراه کېږي لکه مثال یې دا دی چې موسی علیه السلام کویتو ته لاړو چې کتاب ورته راوړم لکه څلوېښت ورځې ورته الله څلوېښت ورځو کې تورات الله ورکولو که نه نو واپس یې رالو سامري چې خلک ګمراه کړي دي حالانکې هغې ښه مقابله کړې وه فرعون سره دا خبره ځوانانو دغه اولادو او خدای چې سامري خبرو کې ولې راغله چې د الله کتاب چې کوم ځای کې نه وي هلته شیطان چې دی هغه خلک ګمراه کوي نو دې دپاره 73 فرقې به جوړېږي یو ډله به صحیح وي واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا د الله کتاب ته راشئ د الله پړی ټول ونیسئ نو تفرقونه به بچ شي دې پورې بس کو انشاءالله آینده لپاره بیا آداب به وایو قاعدې به وایو او قرآن به شروع کوو صدق الله العظیم